की तो इख्तियार ने मिलाएगी वो कसम मेरी पख्ते है कि इमरान खान ने बंदा पर तू कभी सुबह Gulpana na ukarsane unso dema tulu marti kono or kai da Imran Khan chutra baate Imran Khan ne tan taraf se leida देखो ख्याल कैंसिल बने कोर्डिनेटर कैंसिल लो खबर कोई मुतालिबे हुआ है गोरा زمونږ دا مطالبه ده چې اول دې راشي زمونږ کوم ټسټ چې موږ راوغوښتي وو زمونږ د څوک د چترال نه راغلي څوک د شانګلې نه راغلي څوک د کالام او ترور نه راغلي پوه شوې نو دوی دې راشي موږ سره دې کښېني او نه میډیا والا دلته راځي نه د حکومت یو نماینده راځي خو دوی ته موږ دا په کلکه وایو چې تر څو پورې زمونږ مطالبه نه حل شي موږ د دې رول نه जी زموږ مطالبه ده چې دوی دا ټیسټ ارنج کړی دی ټیسټ نه دی هسې غوایمه ده کسان یې راغوښتي دي پروني کسان راغوښتي دي خلک د لرې لرې ځایه نه راغلي د اترول نه راغلي د کالم نه راغلي بالکل نه راغلي دي د شطرنج نه پکې راغلي دي بیر نه راغلي دي د بټخیلې نه راغلي دي هغو وروره دلته بېګا شپې کړي دي او دوی دلته ټیسټ ته کېنولي دي ټیسټ ته کېنولي دي د ټیسټ په درمیان کې دا ویلي دي چې ستاسو په دغه باندې شته راغستې شوي ده نو دا کوم حکومت دی یو کس خبره کوي کنه یار چې خبر اوري تاسو مردان کې شته دا ټول ټیسټونه هلته شته او څه علاوه دلته نشته یو کس خبرې کوي مهرباني وکړئ یار چې میډیا وره دا شمال نیوز باندې دا برای راست چلیږي تاسو کوم خبره ده هغه مونږه ایوانی بالا ته مونږه رسو خبره واورېدم تاسو په یو کس باندې په طریقه باندې خبره وکړئ چې تاسو خبره صحیح طریقه باندې ورسي دا میډیا والے بالکل صحیح خبره ورسي دا شعور اوسیدونکی یم جی د دې خبرې مقصد دا نه دی چې زمونږ د نوکري یا وشي یا ونه شي نور کله دا خلک د دې نوکرۍ نه خوري خو دا خلک داسې متکاسان پکې راځي چې هغه وایي چې ایا زمونږ څه مخکې څه په دې کې لږه پوهه وشي ایکسپیرینس وشي ترقي وشي لکه دې مطلب نه دی دا خو یا به درې پوسټه یا څلور دارې پکې یا وشي یا ونه شي موږ مطلب دا نه دی یا پوسټه موږ وشي د دې خلک خو دا د دې لپاره راغلي شملې نه چترال نه دې نه دا کسان راغلي ایکسپیرینس موږ دغه خبره کوو چې لکه دوی دا موږ سره غلطه وکړه موږ ټسټ کې نه وډو موږ له ښه به سند موږ وکړو زه به دا ووایم چې زه په خپله شعور اوسېدونکی یم خو د ټیسټ بلکل څه کنسپټ نشته بلکل څه طریقه یې نشته جي بلکل دغه څنګه چې د ساورو باندې هسپتال کې کېنولي وو د هغه زناورو په شان چل را سره کوي زه نور څه نشم ویلی جي بلکل انصاف ته میلاو شي او خلک د لرې لرې ځای نه راغلي دي هغوی له دې کرارې واپس ورکړی شي 10 روپۍ خلکو په وتلو کې شپې کړي بالکل صحیح خبره سر زه یو د باجوړي جلسې اوسېدونکی یم او ستاسو نه دا ریکویسټ کوم چې زموږ دا میسج ایواني الله ته ورسوئ زه به دې وجې نه خبره په اردو کې وکړم بسم الله الرحمن الرحیم پی ٹی آئی والوں سے سب سے پہلا تو میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ انصاف کی اس لفظ کی گستاخی نہ کریں اپنے پارٹی کے نام سے یہ انصاف کا لفظ ہٹا دیں کیونکہ یہ جو جوان یہ یوتھ ابھی اس روڈ پہ رینگ رہے یہ لوگ انصاف چاہتے ہیں جس طرح آپ لوگ 1-2 سیٹوں کے لیے مہینوں بھر دھرنا دے سکتے ہیں تو ابھی یہ جوان کھڑے آپ لوگوں سے انصاف کے خواہشمند ہیں کائنڈلی اگر ہو سکتے تو آپ جس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ ہم انصاف دے رہے ہیں ہم انصاف کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو یہ لوگ ابھی انصاف کے لیے نکلی ہوئی ہے کیونکہ یہ اس پوسٹ پہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی اسٹے آئے ہیں اور ابھی محبوب منسٹر کے علاقے والے سے میں نے یہی بات سنی ہے کہ پہلے اس پہ جب اسٹے آیا تو منسٹر ہے جو پی ٹی آئی کا تو 2-3 مہینے بعد انہی پوسٹوں پہ ان کے اپنے رشتہ دار بھرتی ہو گئی ہے کائنڈلی اگر یہ گیم چل رہا ہے
तो इन गरीबों की ये पैसे जाया ना करें, हमें क्लियरली बता दें कि इसमें हम अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं, हमारा कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी जीवों को भरने के लिए गई है। अभी लोगों के आपके चेहरे अभी लोगों ने पहचान लिए। काइंडली इस तब्दीली के नारे मत लगाइए, अपने पार्टी से इंसाफ का लफ्ज हटा दिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों دې بدنامي وشي یا د پټیای موږ خلک د سوق ته چغي وي د خپل نه چغي وي داسې نه وي چې لکه دا خو موږ ټول نا انصافي پکار نه ده انصاف پکار ده موږ د انصاف انصاف پکار ده چې انصاف څخه وای نو بیا خو انصاف پکاري کنه راځه السلام علیکم دیګا جاب دغه کې شور دغه کې د شمولیتي جلسو د محب الله ال تلیم هغه سره مې نوشم د خپل سفارش لپاره